مدینہ منورہ ہو پزړه میرا وریږي مدینہ منورہ ہو والله کمهریږي مدینہ منورہ ہو والله کمهریږي مدینہ منورہ ہو بس دا غیو مقام دے چسانی یہ چرتنیشتا بس دا غیو مقام دے چسانی یہ چرتنیشتا دا عرش نہم پڑکیگی مدینہ منورہ ہو پزړه میرا وریږي ملګرو خوش اوازي د الله جل شانه له طرفه یو انعام دی خو دغه خوش اوازي تاسو کتلی دي چې هغه زیات داسې خلک شته دی چې هغه په ټپا په چاربیتا یا په سندرو باندې استعمالی بیا داسې خلک هم شته دی چې هغه خوش اوازي د نعت په شکل کې او د حمد په شکل کې د الله جل شانه صفات او د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دغه درانه لفظونه تاسو ته دغه خوش اوازي در رسي په خوا کې ناس ډیر زیات محترم جمیل تراب صاحب کم چې د تیمرګری د ډیګري کالج سره خواته تعلق لري ما نه زیات خلک تپوس کوي نوید به ستا سره چې کم ایپ ته چې په ځان لا ناتونه جوړې یا په دغه نظمونه جوړې دغه ایپ مونږ ته راولېږه هغه ایپ ما سره نه دی ملګرو هغه نظمونه هغه خوش اوازي هغې له رنګ ورکول جمیل تراب بی دغه ماله کوي نو نن به د جمیل تراب بی نه خوش اوازي به د دوی هم تاسو واورئ الله جل شانه ورلره ښکلې غړۍ ورکړې ده بیا دغه غړۍ د نعت او د حمد په ذریعه باندې استعمالی چیرې ثواب مې وشي د هغه خوش اوازي ماله چې الله جل شانه کوم انعام را کړی دی چې د دې نه ماته عذاب جوړ نشي جمیل تراب به ستاسو د ټایم نه راکول یو جهان مننه ډېره زیاته مینه م راسره وکړه ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله نوید درمانی صاحب الله دې تاسو خوشحاله ساتي او الله مو کامیاب لره چې تاسو د هغه تخبې نه رالی باجوړ ته او بیا د باجوړ نه بیا زمونږ ځای ته بیا په موټر سایکل رالی نو د هغې ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه ستاسو د راتګ جمیل تراب بی زما چې کله د باجوړ د راتلو ورځې نو ما د کتونکو سره شریک کړي مو چې ورځې دي نو ما د ملګرو سره دا واده کړی و چې د دین په نسبت باندې به ملاقاتونه کوو نو نن ستا سره هم دا ملاقات د دین په نسبت دی ته چې نعت وې حمد وې موږ وایو چې هغې ته داد میلاو شي بس الله مو خوشحاله که بلکل ولې نه چې تاسو دومره په دروند دغه زمونږ خواله رالی د هغه لرې ځای نه ډیر ناممکنه خبره وه ما ویل چې یاره نوید بای به زمونږ سره راشي زمونږ خواله به راشي یا نه خو بس په دې مونږ ډیر خوشحاله یو چې یاره زمونږ یو اواز اوچتی او بله نعتخواني چې کوم دی دا خو د هر سړي د زړه خبره ده دا د شوق خبره ده نو الله یې تاسو خوشحاله ساتي ډېره جمیل تراب بی د څومره وخت نه نعتونه وې زما خو تقریبا ما چې شروع کړې ده د 2018 نه ما شروع کړې ده پیله نظم ما ویلی و نو بیا کسانو هم ډېر خوښ کړی او زما خپله مړه دا و چې یاره زه بیا شروع وکړم مزید خوم نو تقریبا 2018 نه ما په نظمونو شروع کړې وه پیله نظم ما ویلی و نو هغه ملګرو هم خوښ کړی او زما خپله اواز خوښ شو ما چې یاره دا خو ډېره مزه کوي او د دین کار دی نو زما خپله خوښ شو او نورو کسانو هم خوښ کړی او بس بیا نعتخواني د هر چا د زړه خبره خو بس بیا هم دغه وکړو چې یاره مزید بس وایو کاروبار څه کوئ تراب بی کاروبار خو بس یو وړوکی شان دوکانګی دی مالک هم بل دی خو بس هغه صرف زه پکې په تنخوا کار کوم تاسو له تنخوا درکوي څومره بس دغه 10-12 هزار روپۍ تنخوا راکوي نو ګزاره پکې کېږي
نو بس یاره ګزاره پکې نه کېږي. نوي درماني صاحب خو هغه څه ګزاره بس روانه ده، ټکه پکه روانه ده. نو که داسې څوک اوس تا زمونږ ویډیو ګوري چېرته ترې ملګري خواوشه داسې تاسو له ښه غوندې نوکري درکوي چېرې زه دا کار هم اسان دی او زمونږ سره راځه جاب کوو نو کوئ؟ یاره ولې نه کوو، مونږ خو دغې ته تیار نه سي. مونږ وایو چې یاره زمونږ څوک دغه کړي نو د دې مونږ ډېر لکه دغه کوو، سوچ کوو چې یاره وشي نو ښه به وي. انشاءالله کېږي به ډېر زیات مینهناک ملګري دي زما، ستاسو د اواز به لرې پورې ورسوي. جمیل تراب به د ملګرو انتظار ختمه، اوس به انتظار یې چېرې جمیل تراب به زموږ سره څه شریک کړي. نو بالکل ولې نه، ستاسو له مې یو نظم لیکلی دی، د هغې به درته یو 2 کړۍ، یو به سرنامه او یو کړۍ 2 به ورسه داسې ووایم. ځینې خبرې مونږ نه هم پټې ساتې، دا خو دې ما ته څه ذکر نه و کړی. نو بس یاره دا خو د هر سړي د زړه خبره وي که نه، د خوشحالۍ خبره وي. هر چا سره د هر سړي یو محبت وي، یو بیل شان. ستا سره به د نور چا نور څنګه محبت وي، زما رسه نور څنګه دی. نو د هر سړي خپل سوچ. خوشحاله شي، قدرمن شي. زه ارشاد نظم څه داسې دی چې نو مې خور شوې په جهان وګوره، د ټول عالم ورته حیران وګوره، نوید ارماني په شان ځوان یادوم، زلین د ستوري د اسمان یادوم، لوړې جذبې ته یې سلام کوما، ډېر په ادب او احترام کوما، زمونږ داسې یو رهبر دی که نه، دا د هر چا د زړګي سر دی که نه، دغه خبره یې ښکاره کړې ده، په سوشل میډیا یې حق وینا کړې ده، ځکه یې زه په هر میدان یادوم، ځلین د ستوری د اسمان یادوم، نو مې خور شوی په جهان وګوره، د ټول عالم ورته حیران وګوره، نوید ارمانی په شان ځوان یادوم، زلین د ستوری د اسمان یادوم. ډېره زیاته مننه جمیل تراب بی. او بیا خصوصا څومره چې هم کتونکي ما ګوري، زه ډېر زیات خوشحاله شم ملګرو چې داسې قسم خلک زما سره مینه ساتي. دا برکات د چا دي؟ څومره چې هم دی وخت کې موږ ملګري ګوري، دا د دغه ملګرو برکات دي. نو د ټولو یو جهان مننه کوم. او تراب به تا زما سره دومره مینه وکړه، د دې الفاظ زما سره نشته. بس دا خو د هر چا د زړه خبرې. ما خو تاسو ته د ویډیو په اوله کې وویله چې یاره ستاسو زما خپله ملاقات ډېر ارمان و چې یاره زه د نوید ارماني صاحب سره ملاقات وکړم. او خپله موږ دومره اوچت خلک نه یو، خو هر تاسو چې څومره اوچت یې قسم دی تاسو ته موږ د سر رسېدی نه شو. یاره تاسو په الله اعتبار وکړئ. لکه تاسو چې څنګه ما تاسو هلته ما ولیدئ، نو په ایمان چې زما د خوشحالۍ نه بس هېڅ د خندا باندې وم، نو ډېر بس خوشحاله وم تاسو ته. ملګرو سره یو نعت یا حمد چې څه په تا باندې ښه لګي یا تا خوښ وي په دې خپلو نظمونو، نعتونو کې یا حمدونو کې، نو ملګرو سره شریک. نو زما یو نعت خوښ دی، هغه به د ملګرو سره شریک کړم. ډېر ښکلی دی، انشاءالله د دې به م خوښ شي. ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، رضوان راشه راشه نو بهارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، اوچتا په دنیا کې مدینه منوره ده، پدې کې د حضرت رسول الله ښکلې روضه ده، پدې کې د حضرت رسول الله ښکلې روضه ده،
بیعت ربنو ترا تمام خارو وینا خکل مدینه می د سردارو وینا خکل مدینه می د سردارو وینا. نو زو پروګرامونه د سیار زینو ته چې څوک وای بالکل ولې نه نمبر کوم ملګرو سره شریک کو چې چرته څوک رابطه کوي نمبر به ان شاء الله تاسو په دې فیسبوک باندې منشن کړئ او زه به هم درته ووایم زما دوه نمبر دي یو د 0345 38 95 461 دویم نمبر د 0343 44 67 649. جمیل تراب به اخر سارمان وي په زړه باندې نو دی وخت کې الحمدلله ډیر پښتانه ګوري. بس یاره نور خو مې څه ارمان نشته په زړه خو دغه مې یو ارمان په زړه دی چې یاره بس لکه سټوډیو مې په زړه ډېر ارمان دی چې یاره زما خپل سټوډیو وي او دا خوشوازي د سټوډیو دغه درځي طریقې ارڅه نو بس بالکل ولې نه راځي یاره څه ناسم زده کړي دي. دا چې کوم سیستم تاسو کوئ دا په موبایل باندې کوئ دا اوس چې کوم تاسو لزه کوم سیستم کوم دا زه په موبایل کوم. ماشاءالله ملګرو ګوري الله جل شانه ورته دومره ذهن ورکړی دی دومره غریب خپل مهنت کوي چې په موبایل باندې په داسې طریقه ریکارډینګ کول نو ماشاءالله ان شاء الله العزیز الله برحم وکړي. ښه صحیح شو ان شاء الله خوشاله اوسئ آباد اوسئ. ډیره زیاته مهرباني جمیل تراب بھائی موږ له ټایم راکړو ډیره زیاته مینه وکړه ډیره ښکلې میلمستیا یې وکړه. موږ د هر چا د خپو خاورې یو هیڅ هم نه یي که څه یو د داسې قسم خلکو د وجې یو ستاسو د وجې یو که چېرې تاسو موږ ته په درنه سترګه نه کتلی زموږ سره مینه نه کولی نو نن به موږ هیڅ هم نه وی. نو زه د ستاسو د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم. جمیل تراب به یو مخلص انسان دی د یو ګیله وکړه یو خبره وکړه چې نوید به څومره هم د دې سیډ سوشل ورکران دي نو موږ له داسې خاص لیفټ نه راکوي. دا خلک راوچتول دي دا خلک ښکاره کول دي ځکه دا د دین د خدمت خلک دی. څنګه چې مونږ په سوشل میډیا باندې یو کس راوچت کو زه د چا نوم نه علم ځکه زمونږ پښتانه بیا وایي ویره پلان کې یاد کو دا هغه نه سوځي زه د هېڅ چا نم نه سوځم خو دا خلک هم راوچتول غواړي دوی له مینه ورکول غواړي. کوم شعرونه چې مې سره اول کې خپل شریک کړل د مدینې منورې ان شاء الله دغه نعت په ستاسو سره شریک کوم خدا صرف اور صرف د تراب بھائی ارمانو چیرې دغه یو دوه کړی زما مخ کې وایه چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. تاسو باندې د تراب بھائی اواز څنګه ولګېدو کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړو. د تراب بھائی د زړه دپاره دا ویډیو خامخا شیر کړئ. چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.